السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ساتم چې روغ جوړ به یې. کتونکو، زه نن د سره د جمعیت علما اسلام یو مناظر اسلام د بیان د سره شریکوم. ان وکه زه چې د ده دا بیان واورم نو دا نومونه خو والله که زما په سمج کې راځي یادولی نشم یاره. عجیبه عجیبه نومونه زه هریان دې ته یم چې دی د بلا بچي یاد کړي څنګه دي. زه تاسو ته وایم چې دې خلکو څه بیاني، دوی له قرآن او حدیث خو نه ورځي، حق خو چاته نشي ظاهرولی، به د دوی کار دقه دی. تاسو باندې دا بیان اورم چې دوی خلکو ته څه بیان دی، د دې مقصد څه شو، د دې بیان مطلب څه شو، خلکو ته پکې فایده څه شوه، خلکو ته زده کړه کم وکړه. د ده چې کوم بیان راځي به دغه تاسو به په خپله اوس واورئ، دغه شی دغه بیانونه کوي. راشي قرآن او حدیث ته کښېنئ، د قرآن او حدیث چې ته څوک بیانوي هغو ته کښېنئ، د هغو نه واورئ، څه زده کوئ، په هغې عمل وکئ، زندګۍ کې راولئ. د داسې خلکو مخې ته تاسو کښېنئ او هغه ته مناظر اسلام او پلان ډینګره مړه دا هسې ګپ یې راغستی دا خلک هسې په څه شي غولوي. موږ دې ته حیران یو. دا خلک تاسو دا ویډیو وګورئ، دا څه بیان دی، د دې څه مقصد شته. دې ټول عمر دا دروغ او دا ډوزې ولیدې خلکو ته، خلک هم ورته ناست دي او ښه ورته پکې دا هم وایي سبحان الله. تاسو واورئ ما سره دا بیان. زه بله ورځ د تېره میاشت کې جاپان ټوکیو ښار کې یو هوټل کې ناست وم. زه اکثر ملګرو ته دا خبره کومه، ډېر خلک راجمع وو، ما ته وایي جاپان څنګه دی. ما ورته ویم یاره ما خو دنیا کتلې ده، خو د جاپان عمره په ټیکنالوژي کې فرسټ پوزیشن بسو والا ما څوک نه دي لیدلي. دا مولیان خو ګرځي که نه، هر ځای ګرځي، هر څه ویني. مونږ خو هغه خلک هم لیدلي دي چې چندخانې خوړل، هغه مو لیدلي دي چې شرمخانې خوړل، هغه مو لیدلي دي چې شادوګانې خوړل، هغه مو لیدلي دي. یو ځل په هندوستان کې په خپله باندې دیوالی په موقع زه په مدھیه پردیش بھوپال کې موجود وم، یو سړی ما ولیدو کنډول ورسره دی او غوا ته یې شاته ونیولو چې هغې پکې په پرش دا متیازې را پرېښودې، هغه داسې څښلې لکه پیپسي چې څښي. ما ورته ویم تاسو خو ډېر ډیولپ وطن دی ستاسو. موږ به په بلټ ټرین کې سفر کولو، په 2 غنټې کې به 200 کیلومیټره موږ سفر کولو. اگر چې موږ رشیا کې یو ځل د ماسکو نه سفر کړو نو هغه موږ په 2 غنټې کې 550-600 کیلومیټر سفر کړو، په 3 غنټې کې هغه موږ 900 او د په 3 غنټې کې تقریبا 1100 کیلومیټر ته سفر رسولو. دا بلټو هغه فاسټ ټرینو. ما ورته ویم دا بل د سمندر لاندې مې تاسو روډ ایسته د 50 کیلومیټر د سمندر د لاندې سړی روان دي. هوټل کې به کېناستې چې اډر به دې ورکولو، روبوټ به راغی، هغه به تا ته ترکاري کېښود. تا به وایي یا الله دا کوم نظام یې جوړ کړی. لارې کوڅې خو زموږ لارو کوڅو ته راشه، د شپې به پکې ټکره وکړي، ګنده کپړې به کور ته ځي. د هغې لارې کوڅې دومره ښایسته وي، قسم دی چې ستا زړه به غوښتل چې اور غړی دی پکې. ما ورته وایي دومره صفایي خو ما چېرته نه ده لیدلې. دروغ مې چېرته دلته دروغ نشته، جګړه نشته، حسد نشته، مرګ نشته، څوک وجل نشته، څوک وجل هم نشته. مونږ کلي پرون ماسخوتن ما بس ټلیفون وشو، زه ممندو کې ومه، وایي چې فلانکۍ وویشتو. بله ورځ را بس ټلیفون وشو فلانکۍ وویشتو. په 2 ورځو کې 2 مشران او د دواړو 65-62 سال عمر و. یا راشه ستا پېښور کې وګوره دا بل ورځ چې کوم ظلم شوی، کم ظلم به د دې قوم ګوري. په جومات کې د منځ په حالت کې بم پټاویږي او په هغې کې څومره مسلمانان الوزي، چا نه بچي پاتې شوي دي. لیکن ما هغو ټولو ته وی، ما ورته ویم او جاپان ډېر ښکلی دی، ما ته وی خوښ دی شو. ما ورته وی قسم مې دی پر رب د کعبې وي که د خپل خړپړ پاکستان نه مې یو ځای بل خوښ وي.